چې ستا اوس پیسې وي نو علاج دې ممکنه دی ان شاء الله. خو پیسې نشته. ولا تستني لكل دعاء إذا بالكل نازل فدائما تدونيم لك الفير عزيز في نزل لك الفير استنى يا استنى فاز دور لك 3000 الفير أشوف أساس أخذت شبه فصل هذا راویلې ګلې عاجي دا چې څوک ډاکټر کې دغه نو چیرې د علاج وشي څو بچي دي ده بچي ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بې وسه بې کسه بې سوکه خلکو سره تعاون جاري ساتي او چې کله موږ تعاون نشو کولی نو بیا تاسو ته وړاندې کوو. زه چې د کوم کور کې ولاړ یم د دریو بچو پلار مرګي ال باندې پروت دی او دې وخت کې پیغله لور کور والا چاندې لتلی چې چېرته چانده را پیدا کی او د خپل ساختن خپل خاون د علاج لبوزي. دلته کې زمونږ یو ملګری یارې پجي صاحب هغه را سره په رابطه کې و او دلته د سټیزن سکول کې د دوی ماشوم سبق وی اوس موږ ته پته ولګېدله خو چا سپانسر کړو دا مې یو ډېره ښه خبره ده. نور بچي هم سبق وی نو تاسو زموږ په تر باندې هغه سپانسر کولی شئ د هغه ټیمه پورې چې کم دی نو موږ به فیس ورکوو او موږ به پرې کوو. ګرانو کتونکو دا کمره کې چې ژوند کوي دا مشر نو د ژوند د سختو نه تېرېږي خو وي تشه جیبه ته مې دښمنې دا ور لږ دا شرڼا که عارف خانه مشره ته څه بیماری کې اخته اوش دهنیزه اوبه وردهنی او دا اقدام چنین بس بیانه باشه غټه تختې ته جوړې شي. اوس د فاسدې نیزم چې فاسم همونه مې ټوله زخمي او سم تنګ یم ته شپه ورځه هسپتال ته تللی چېرته تلو مې 15 ورځې مې تېرې کړې چې پیسې ختم شوې بس واپس راغلم راویلې ګلې عاجي دا چې څوک ډاکټر کې دغه نو چېرې د علاج وشي څو بچي دي دوی بچي ګټه وټه خوراک څه دی دلته کې ستا چې کار کوم بس د سیم کار کوم کنه رولم کوي نشته سم نشته اوس هېڅ هم نشته نه سم دوه دې زامن دي یوه دې لور ده عاجي بچی پریشانه ته پریشانه که نه عاجي بچی خو به دې څه غواړي او هېڅ هم نه او وی پیسې پیسې دا کومه موبایل نمبر دې څه دی 03090500029 یو وایه 03090500029 دا ته ووایه چې ستا اوس پیسې وي نو علاج دې ممکنه دی ان شاء الله خو پیسې نشته. ولا تستني لكل دعاء إذا بالكل نازل فدائما تدونيم لك الفير عزيز في نزل لك الفير استنى يا استنى فاز دور لك 3000 الفير اوس دې ښځه او لور چې کومه ده چاندې ستا دپاره تلي ښځه مې شکره تلې ده پیسو ده چې څو ورځو لپاره راوړه ځان راوړو یا ورکړي یا ورکي یا نه الله دې د ثواب وکړي. ګرانو کتونکو 2.5 لک روپۍ دې وخت کې 2 انجکشن یې خو ده ووالې نو ټیک ټاک به یارې پوستا ستا خو هم دا مریضو لیده تا دا مریضو کته او والله لړم دردېږي ډېر زیات خفه شوم چې لکه د حالت مې نه کته او زه هغه خلکو اپیل کوم چې کوم خلکو وس کېږي نو داسې غریبو سړیو کې چې الله د هغې په هغې کې نور هم برکت واچوي خدای دې هغې سره ډېره ښېګړه چې څوک دوی سره مرسته خپل لږ موبایل نمبر ووایه 0315 75 45 545 ګرانو کتونکو دی ګاونډي دی ده ته هم رالیږلی شي د هغه په نمبر ډایرکټ هم رابطه کولی شي او بلکې هغه ته ووایه یاره وایي دا مې الف خان شیرپو ته ولېږلي موږ ته هم رالیږلی شي 2.5 لکه روپۍ دې وخت کې 2 انجکشن یې د ده پې کور جوړېدی شي
خوراک څښاک. تقریبا 15 دن خو دې په هسپتال کې تېر هم کړ، خو لکه غریبانانو به څونه وس کېږي، مطلب به یو ته بل ته ټول ته بناګانې کړم چې کومې راغونډې شوې نو بیا کې 15 دن هغې تېر کړل هسپتال کې، او د هغې نه پس دا یې واپس راجین کړه. نو کم از کم زمونږ د حکمرانانو له زمونږ ډاکټرانو له هم پکار چې لکه داسې غریبو بېکسو خلکو چې کوم دي مطلب بهترین علاج کوي، نو دا ظالمان چې کوم دي دلته راولېږي او دا اوس په کوم حالت پروت دی. زه خو والله کتې ورته نشم، دا ستاسو وړاندې دی، الله دې ولې صحت ورکړي، ځکه چې واړه بچي دي. 3 واړه بچي دي، یو یې پیغلې لور ده او دغه چې کوم دی نو هغه دا حل دی چې د هغه وجود چې کوم دی نو بالکل هغه ته چې ګورې که نه شونډو ته سترګو ته هر یو ځای، او یې دغه 2 انجکشنو سره وي دا بیا نه راځي د هغه د وینا مطابق. نو ډېر بد خالی دی او ډېر په بد خالی باندې دی. ګرانو کتونکو دا الله سره تجارت دی، مال یې مه رالیږئ، دې رور لی ولېږئ، د دې کلي مشریم کوي او دغه هغه ته هم ډایرکټ دغه کې دې وخت کې کور والا چاندې له تللی چې لږې پیسې پیدا کړئ نو دوی به بیا ډاکټر له بوځي. خو د ده خبره چې یو سړی خپل کور وساتي خو د بل کور وساتي، خپل خپلوانو خپل کوشش خو پوره کړی دی خو ترکمې به کوي. نو دغه کور دی، په دې کور کې 2 کس اوسېږي، اوس یې دې کور ته چې کومه ده راښکلې ده چې دا د علاج دپاره خرڅ کړي. ګرانو کتونکو د دې نه بچ کړئ او د علاج وکړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.